بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو وکړو چې شاهنشاه نوم اخودل شرعاً جایز دی او کنا. حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى ملك الاملاك. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله په نسبت باندې د ټولو نه بدترین نوم ناپسندیده نوم د هغه سړي دی چې هغه ته په عرف کې معاشره کې په ملک الاملاک نوم سره آواز کېدلی شي. او ملک الاملاک معنا د بادشاهانو بادشاه. سفیان بن عیینه د دې حدیث په تفسیر کې فرمای چې د ملک الاملاک څه معنا ده؟ تفسیره شاهان شاه. د ملک الاملاک معنا ده د بادشاهانو بادشاه او همدک معنا د شاهنشاه لفظ هم ده. د دې حدیث پرانا کې فقها فرمایي چې شاهنشاه دا صرف اور صرف د دې اطلاق پر رب ذوالجلال باندې کیږي چې هغه حقیقتا د بادشاهانو بادشاه دی. په مخلوق کې په یو کس باندې هم د دې اطلاق جایز نه دی. چا د پاره هم شاهنشاه نوم اخودل دا شرعاً جایز نه دی. بدی صفت باندې صرف اور صرف رب ذوالجلال موصوف دی چې حقیقتا په دنیا او په آخرت کې د ټولو بادشاهانو بادشاه هغه رب ذوالجلال دی. مخلوق کې یو کس هم بدی صفت باندې موصوف نشي کېدی. لہذا شاهنشاه نوم اخودل مخلوق کې د چا د پاره هم اگر چې د مرتبه په اعتبار سره اوچت وي یا وړوکی وي، وزیر اعظم وي یا یو ادنا انسان وي یا یو بادشاه وي، په هر اعتبار سره وي، په هر مقام کې هر مرتبه کې وي، شاهنشاه نوم د مخلوق کې د چا د پاره هم اخودل جایز نه دی. د دې اطلاق صرف اور صرف د الله په ذات باندې کیږي. والسلام.